په توجه مولا مشهور د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې وتلي دیني عالم دین مفتي سردار علي اقانی د ټرافیک په یو حادثه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی او د هغه درې نور ملګري سخت جوبل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د هغه جنازه نن د اتوار په ماسپښین 2 بجې د نوخار په خیشکی روډ ماناهل میدان کې وشوله. مفتي سردار علي اقانی د خالی او اتوار په میاشت شپه یو دستوره کې لګډون وروسته د ردمخیل نه خپل کلی نوخار ته روانو چې د ردمخیل د شینې کلی ترڅنګ موټر د یو سربګاړي سره ټکر شو. د ترلاسه شوې اطلاعات لمحې په دغه پیښه کې مفتي سردار علي اقانی ډومبې سخت ټپي شوی وو، خو چې کله روغتون ته ورسول شو نو خلته د زخمونو توان رونړو او ساه ورکړه. پیښه کې د هغه ډرایور یو ساتونکي او یو بل تنخوم سخت جوبل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر فعالینو د مفتي سردار علي اقانی په مړینه خفګان ښکاره کړي او د هغه مړینه یو ستر زیان بللی دی. توجه مولا څوک 52 کلن مفتي سردار علي اقانی په دې وروستو کې د پښتني ټولنې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم زیات شهرت موندلی وو او د هغه د شهرت لویه وجه د هغه تکیه کلام توجه وه. هغه به زیاتره د خپلو تقریرونو په منځ کې د خلکو د پام راګرځولو لپاره په زوره چغه ووهله چې توجه او د توجه دغه ویناګانې په خلکو په ټولنیزو رسنیو هم په کثرت سره خورولې. مفتي سردار علي اقانی په تقریرونو کې زیات زړور بلل کېدو او سوزله قانون نافذ کوونکو پلانجمنو ویناګانو په سر نیولې او زندان ته هم لېږلی وو. هغه په کال 1900 کې د صوابۍ په مینی کلي کې زیږېدلی وو او خپل ړومبۍ دیني زده کړې د 400 شب قدر تحصیل په مټه مغول خیل کې د حق نواز اقانی په مدرسه دارالعلوم جامعه محمودیه کې کړې وې. وروسته د نوخار د مشهورې دیني مدرسې دارالعلوم اقانیه نه خپل دیني زده کړې سرته رسولې وې. په کال 2013 کې د پاکستان رایحق ګوند او د اهل سنت والجماعت د مشترکو امیدوارانو په توګه د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه هم اخیستې وه، خو دغه ټاکنې بایللې وې. تېر کال په 13 اپریل د ډاکټرانو او نرسانو په ضد د یوې لانجمنې وینا نه وروستو پولیسو نیولې وو، خو بیا یې په ټولنیزو رسنیو ویل چې هغه د ښځو د تعلیم یا نرسانو مخالفت نه کوي. په 10 جون کال 2021 کې د جنکو د تعلیم لپاره په نړیواله کچه د مبارزه کوونکي ملال یوسفزۍ پاړون یو لانجمنه وینا کړې وه چې په هغې هم پولیسو نیولې او زندان ته لېږلی وو. سږ کال په 3 فروری صوابۍ کې یوې جلسې ته د وینا په مخال په مفتي سردار علي اقانی د موسی په نوم یو ځوان په چاقو برید کړی وو او هغه یې جوبل کړی وو، خو وروسته بیا دغه برید کوونکي بخښلی وو. مفتي سردار علي اقانی د دې دنیا نه رخصت شو او زموږ نه جدا شوی دی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، ضلع نوخار.